یوسف علیه السلام وروڼه مصر ته لاړل او مصر کې د عزیز مصر یعنی یوسف علیه السلام دا وزیر خزانه د سره ملاو شو. هغه ورله یوسف علیه السلام خپلو نوکرانو ته ووایي چې دوی له دا پیمانې ورله هم پوره ورکئ، غلې ورله هم ورکئ، ځان سره یې لس اوښان راوړي دي دا ورله هم ډک ورکئ، خو دوی چې کومې پیسې ما له راکړي دي دلته کې یا تاسو له یې درکړي دي نو دغه پیسې ورته په دې بارونو کې پټې کېږدئ. علما وایي چې یوسف علیه السلام دا پیسې خپلې ورکړې وې، دی د خزانې نه وې اخیستلې، بلکې تر دې پورې مفسرین لیکلي دي چې یوسف علیه السلام دا 7 کاله دا به په نیمه خېټه باندې ډوډۍ خوړله، ځان به یې نه مړو د دې دپاره چې دا غله بچ پاتې شي او خلکو ته دا غله ور ورسي نو خپل ځان به یې نه مړو، په خپل ځان باندې به یې سخته تېروله، خو د خلکو په غم کې و. یوسف علیه السلام دغه پیسې خپلې دي د په دې بارونو کې ایښودلې وې. نو چې کله د یوسف علیه السلام دارونه دا واپس رالل کنعان ته، فلسطین ته واپس رالل، نو دوی چې کله واپس رالل او یوسف علیه السلام ورسره هلته کې شرط هم لګولی و چې آینده دوباره دپاره غلې له راځئ نو تاسو به ځان سره خپل رور بنیامین هم راولئ، او ډېر زیاته مېلمستیا ورله هم کړې وه. نو چې کله دا یهودا دي یعنې د یوسف علیه السلام دارونه دي واپس رالل خپلې علاقې ته، سامانونه یې لو کړي دي، خو پلار ته یې شروع کړله چې پلاره عزیز مصر چې دا ډېر بهترین کس و، زموږ یې ډېره زیاته مېلمستیا وکړله، او کاش چې دا د یعقوب علیه السلام د اولاد نه وي، وي کاش چې دا ستاسو په اولاد کې وي. او ډېرې صفتونه د یوسف علیه السلام بیان کړل، خو د وروڼو خو دا پېژندل نه دي چې دا یوسف علیه السلام. خو پلار سره په دې ټولو خبرې کې وروستو یوه خبره دا هم وکړله چې ګورې پلاره هغه ډېر ښکلي مزاج والا دی، ډېر ښایسته اخلاقي دي، ډېر میلمه دوسته دی، موږ له ډېره ښکلې مېلمستیا کړې ده، خو پلاره د آینده غلې د راکولو دپاره یو شرط لګولی دی. شرط دا دی چې موږ ته یې وایي چې تاسو څوک یې؟ موږ ورته چې موږ د یعقوب علیه السلام اولاد یو. څو وروڼه یې؟ موږ ورته وایي چې موږ 12 وروڼه یو، دا 10 د یوې موره یو، 2 د بلې موره یو، خو یو ورور زموږ کور کې پاتې شوی دی چې د هغه نوم بنیامین دی، او د هغه بل ورور چې د هغه نوم یوسف و هغه زموږ نه شرمه خوړلی و، هغه چې کوم دی وفات شوی دی، خو صرف دا یو ورور زموږ د دې بلې موره بنیامین پاتې شوی دی. یوسف علیه السلام یې موږ ته ووایي چې آینده چې ځان سره راځئ نو دا بنیامین به ته ځان سره راولئ، نو یو خو به دا وشي د 10 اوښانو په ځای باندې به تاسو 11-12 غله خپلې علاقې ته ووسئ، او دویمه دا کو چې بنیامین خو رانهوستو نو تاسو ته هم بیا غله نه میلاویږي، نو دا شرط یې راته لګولی دی. نو په دې خبرو کې د یوسف علیه السلام دارونه خپل پلار ته اوس خبره کوي، د دې خبرو په دوران کې دوی خپلې هغه بارونه سپړل شروع کړل چې ویې کتل نو په هغې کې هغه پیسې هم پرتې وي، چې پیسې وي یا سره وي یا سپینو هر څه چې وو، خو د څه په بدله کې چې دوی هغه غله اخیستې وه هغه څیزونه پکې پراته وو. نو پلار ته یې موږ څه غواړو، نور موږ څه غواړو، خو صرف دومره وکړه چې دا بنیامین موږ سره پرېږده، پیسې خو هغه موږ ته په دې غله کې ایښي دي په بارونو کې. یعقوب علیه السلام په دې خبره باندې پوه شو، که نه حالانکه یعقوب علیه السلام پیغمبر و، هغه به چې دا پیسې واپس کا، خو یعقوب علیه السلام 100% په دې خبره باندې ورسېدو چې دا پیسې دي ته قصدن عمدن ایښي دي، دی په یېره باندې نه دي ایښي، خو چې په یېره باندې دا پیسې ایښي بیا خو به یې واپس کولې. خو یعقوب علیه السلام په دې خبره پوه شو چې دوی دا پیسې قصدن عمدن ایښي دي. نو د وروڼو زامن ورته وایي چې پلاره باباجي پیسې هم شته دی، ستا نه خو موږ نور څه نه غواړو، تا نه هېڅ نه غواړو، دا پیسې به د ځان سره والو لړ به شو او د 10 بارو په ځای باندې به 11 باره غله راوړو او خپل بیا اهل ته به واپس راشو. او دا وعده یې هم وکړله چې د بنیامین حفاظت به موږ کوو، ته موږ باندې یقین ولې نه کوې؟ یعقوب علیه السلام ورته وفرمیل په تاسو باندې زه بیا هغه شان د یقین وکړم څنګه چې مې د ورور د یوسف په باره کې په تاسو باندې یقین کړی، تر هغې پورې چې تاسو سره بنیامین نه پرېږدم، تر څو پورې چې تاسو ما سره پخه وعده د الله په نوم سره نه دي کړې، قسمونه خو راته نه خوړلې. دوی ورته قسمونه،
خو یعقوب علیه السلام د دې نه داسې قسم واغستو چې د بنیامین به پوره حفاظت کوئ، هو چې کوم ځای کې تاسو مجبوره شولی نو مجبوره کس خو بیا مکلف هم نه دی، یا تاسو ټول ګیر شوئ په یو ځای باندې او ستاسو وس نه رسي نو هغه ټیک ده، خو نور د خپل وس مطابق به تاسو پوره حفاظت کوئ. په دې باندې د بنیامین په باره کې د یوسف علیه السلام د نور وروڼو نه کلک وعده او کلک عهد او کلک قسمونه یعقوب علیه السلام واغستل، خو بیا هم یعقوب علیه السلام په دې باندې اعتماد ونه کو بلکې بروسه په الله تعالی باندې وکړه او وی فرمایل چې الله تعالی چې کوم دی قال الله على ما نقول وکیل، الله تعالی په هغه څه باندې چې مونږ وایو زه ذمہوار کوم، زه ګواه کوم. نو په الله تعالی باندې چې کوم دی هغه د حفاظت هغه بروسه دا په الله تعالی باندې وکړله. نو دې سره یو څو مسلې ثابتېږي. یو مسله ته دا ثابتېږي چې د یعقوب علیه السلام زامنو د یوسف علیه السلام په حق باندې یعقوب علیه السلام سره غداري کړې وه. پکار ده چې یعقوب علیه السلام ورسره بایکاټ کړی وي، یعقوب علیه السلام ورسره بایکاټ نه دی کړی، خبرې ورسره نه دي پرېښې، قطعه رحمي ورسره نه ده کړې. دقه شان خپلو زامنو سره به قطعه رحمي نه کوئ. یو ګناه غي وکړو د دې دا مطلب نه دی چې بس ته بالکل عاق کا، بالکل ځان دې چې کوم دی بېغمه کا، نو په ځای د دې چې د هغې تربیت وشي د هغې به تربیت ونه شي، په نورو غلاګانو ډاکو کې مبتلا شي. د دې نه یو مسله دا ثابتېږي چې خپلو بچو کو چې د ګناه وکړي غلطي وکړي نو په غلطۍ باندې رټل، هغه داسې انداز کې ته خبره کول چې په غلطۍ باندې ستومانه شي، خو مکمل طور بایکاټ نه کول د خپل اولاد سره. دویمه مسله ته دا ثابتېږي چې خبره ور یادول، خبره انسان ور یادولی شي. زوی غلطي وکړي نو چې کله د بلې غلطۍ کولو چې کوم دی وخت راشي یا د سره یری چې دی به بله غلطي وکړي نو هغه غلطي ورته دی ور یاده کړي چې ګوره مخکې دې هم داسې کار کړی و. ځکه یعقوب علیه السلام ورته ور یاده کړله زه په تاسو باندې اعتماد ځکه هم نشم کولی چې تاسو د بنیامین رور یوسف علیه السلام په هکله په تاسو ما اعتماد کړی و، نو تاسو په هغې کې ما ته بې اعتماده شوي یې. بله مسله دې دا ثابتېږي، ضمانت مسله دې ثابتېږي، ضمانت هم کولی شي. ځکه دې د بنیامین ضمانت دلته کې واغست، ضمانت یې واغست خپل وسه پورې چې څومره ستاسو وس دی نو د حفاظت به کوئ او تاسو به د ده ذمہوار یئ. او بله مسله دې دا ثابتېږي چې یعقوب علیه السلام په دې باندې اعتماد ونه کو، خبرې خو د دې سره وکړې، ضمانت یې د دې نه واغست، کلک قسمونه یې د دې نه واغستل، خو اعتماد په الله تعالی باندې وکړو ځکه چې مسبب الاسباب د الله تعالی دی. نو اعتماد دا په الله تعالی باندې کول او توکل ویلی شي دې ته اسباب اختیارول، نتیجې په الله پرېښودل دې ته توکل ویلی شي. یو سړی د اسبابو نه نه پوهېږي دا هم ګناه ده، او یو سړی په اسبابو یقین کړي دا هم ګناه ده. سړی دی او هغه مثال په طور وي چې یاره ډوډۍ نه خورم ما به الله داسې موړ کړي، نو الله دې داسې مړولی شي، خو دا د سبب نه انکار کوي، دا سبب دی. دنیا د دارالاسباب دلته به سبب استعمالی، هو ډوډۍ خولې ته کا خوله پې ووهه لاندې بوځه اوس وایه مړی به مې الله، نتیجه په الله پرېږده. یو سړی کار کسب نه کړي او کور کې پروت دی بس الله تعالی به رزق راکوي، ټیک ته الله تعالی وعده کړې درکوي بدله، خو تعالی الله عقل هم درکړ دی، سبب به استعمالی، خواري مزدوري به کوې نتیجه به په الله پرېږدي. ډېر خلک داسې د شپې او د ورځې کار کوي خو نتیجې سره وځي هېڅ ورته نه میلاوېږي. بعضې خلک د لږ غونده کې کار ځان له روان کړي هغې کې الله تعالی ګزاره کوي. نو سبب اختیارول نتیجه په الله پرېښودل دې د توکل ویلی شي. که یو سړی مکمل طور د اسبابو نه انکار کړي دا توکل نه دی. اسباب د دنیا دارالاسباب د اسباب به استعمالی، نتیجه به په الله پرېږدي. سړی بیمار شي هسپتال ته لاړو دله ډاکټر دوايانې ورکړئ نو دې به داسې نه کړي دوايانې وغورځوه بس الله به مې داسې جوړ کړي، نه د دوایي استعمال کا خو وایي نتیجه به الله راوباسي، الله به مې جوړي. دوایي استعمال کا د سبب طور باندې او نتیجه په الله پرېږده چې ښه کوي به مې الله تعالی. دا مسئلې د دې نه ثابتې شولې.